ټولو ځوانانو له دعوت ورکوم کوم چې مایوسه دي، د پاکستان تحریک انصاف مایوسه نوجوانانو راځئ، د جمعیت علما دروازې پرانستې دي، کلاو دي تاسو ته. نن ستاسو مشران هغه ستاسو نه په سیټ شوي دي، هغه ستاسو نه پټ شوي دي او تاسو یې په ډاګه باندې پریښي یئ. تاسو چې د چا دپاره زنده‌باد او مرده‌باد نارې لګولې، نن تاسو بېیارو مددګار پاتې یئ دقه شانتې. او هغه مشران مو لګیا دي او زمونږ خلاف پروپیګنډې کوي، دا مفتي صاحب دی د خلکو نومونه ورکوي، دا مفتي صاحب دی خلکو له ټرانسفرې کوي. ولې دروغ وایه د خدای بندګانو؟ ولې دا نوجوانان دا مس ګایډ کوئ؟ زما څه کار دی چې زه د خپلې حلقې سره او د خپل اولس سره د هغې سره زیاتی کومه؟ ولې زه به الله ته جواب نه ورکومه؟ زه هغې ځوانانو ته، هغې مایوسه ناامیده ځوانانو ته وایم راځئ، جمعیت علما اسلام ستاسو د امید ځای دی. جمعیت علما اسلام دروازې تاسو ته کلاو دي، تاسو به دلته خوشحاله یې، د خپل ولس خدمت به کوو، د الله د دین خدمت به کوو. دلته علما دي، دلته د دین مدرسې دي، دلته د دین یو ماحول دی. چلو ټیک شوه، هغه ځان له یو ماحول هغه چې د چا خوښ نو چار دی ښه شي، زمونږ هغه ماحول نه دی خوښ. زمونږ دلته خپل یو تهذیب دی، زمونږ خپل یو روایات دي. زما محترم ورونو، زه د دې وجې نه ټول د پاکستان تحریک انصاف سمیت د ANP، د PPP، د مسلم لیگ، د جماعت اسلامي، د نورو پارټو ځوانانو ته بلنه ورکوم راځئ، د عالمانو ملګري شئ، د نیکانو خلقو ملګري شئ، د اسلام پسندو ملګري شئ. دا دومره علما چې په یو ځای کې راجمع شوي دي او د دې ټول امت دیني رهنمایي کوي، دا په غلطه نشي کېدلی.